ماشومان کرکټ لوبې کولې او په دغه دوران کې د شګې غر چې دی دا په ماشومانو باندې راپرېوتو او ماشومان چې دی هغه یې لاندې کړو. په هغې کې 8 کسان چې دی هغه شهیدان راویستل او یو ماشوم چې دی هغه ډیر زیات زخمی دی. ویل کېږي چې په هغې کې 6 ماشومان چې دي هغه د یو کور دي او 2 ماشومان چې دي هغه د بل کور نه دي. مارتون خلک چې دی دغه شانتې د شانګلې ټول خلک چې دی هغه ډیر زیات خفه دي. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم. یو خو افسوسناک خبر سره شریک کوم. د شنګلې علاقه د مارتون چې پای کې ماشومان باندې د شګې غر را پریوتل چې د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې د ریسکیو 112 او مقامي خلک چې دي هغې اپریشن کوو. په هغې اپریشن د په تلاش کې چې دي 9 ماشومان چې دي هغه د دې ملبې لاندې شوي وو. په هغې کې چې دی 8 ماشومان د ډېر ستړي نه ډېر کړاو نه پس چې دی 8 ماشومان چې دي هغه د دې پاني دنیا نه تللي دي، هغه جانبحق دي، هغه شهیدان شوي دي. یو ماشوم چې دی نو هغه زخمی دی. که تاسو زه ووایم نو په دغه کې مقامي خلکو سره چې دی د ریسکیو 112 کم چې ټیمان دي د هغې سره چې نور کم خلک دي انتظامیه یا پولیس چې کوم دي نو هغه په موقع باندې رسېدلي وو. د هغه ماشومان تلاش شروع کړی. د ډېر تلاش نه پس چې دی هغه اپریشن کمپلیټ شو، خو دغه 9 ماشومان چې کوم نو هغه د دغې ملبې لاندې شوي وو هغه په مکمله توګه باندې دی ملبه ولټولی شو. د هغې نه چې دی 8 ماشومان په وسني دور کې چې دی هغه راویستی شول. یو ماشوم چې کوم دی نو هغه زخمی دی، هغه د زخمی حالاتو کې چې دی هغه هسپتال ته منتقل کړی دی، هغه ټریټمنټ روان دی. اپریشن کمپلیټ شو. دا وخت را سره زموږ همکار جواد علي جان موجود دی. دا سره به خبرې ترې کوو چې په دې هکله څه وایي. جواد دا راته ووایي چې دا واقع څنګه پیښه څنګه مخې ته راغلې وه په دغه ځای کې. دا ماشومان چې دي څه کول او دا غر چې کوم دی دا د څه ښودلی کېږي، ملبه ده او که نه شګه ده؟ لږ تفصیل را سره شریک کړئ. جی بالکل. دا واقع چې دا د تحصیل مارتونګ کوز کله چې دی کوم کرکټ ګراوند چې دی په هغې کې شوې ده چې ماشومان کرکټ لوبې کولې او په دغه دوران کې کوم د شګې غر چې دی دا په ماشومانو باندې راپرېوتو او ماشومان چې دی هغه یې لاندې کړو. د مقامي خلک چې دی هغې چې کله سرچ اپریشن شروع کو، انتظامیه راغله، ریسکو 112 ټیم چې دی هغې چې راغله هغوی چې کله سرچ اپریشن شروع کو په هغې کې 8 کسان چې دی هغه شهیدان راویستل او یو ماشوم چې دی هغه ډیر زیات زخمی دی. کوم چې شهیدان دي د هغې کې یو څو نومونه چې دي شایان د پلار نوم چې دی حفیظ الله دی، د هغه عمر 2 کاله دی. ایان د پلار نوم نقیب الله دی، د هغه عمر هم 2 کاله دی. زعفران د پلار نوم تاج کریم دی، د هغه عمر 10 کاله دی. رضا د هغه د پلار نوم محفوظ الله دی، د هغه عمر هم 10 کاله دی. کتونکو که زه تاسو ته ووایم چې ضلع شنګله چې ده ډېره پسمنده ضلع ده، که چېرته هم داسې واقع راشي نو په د نورو ښارو په نسبت باندې دلته چې هغه اپریشن چې دی هغه لږ لیټ شي نو د روډونو د وجې نه روډونه هم خراب دي، ټیم چې دی هغه په ټایم باندې ونه رسي. ویل کېږي چې په هغې کې 6 ماشومان چې دي هغه د یو کور دي او 2 ماشومان چې دي هغه د بل کور نه دي. ډېر نن چې کومه واقعه په مارتون کې راغله دا ډېره د خفقان واقعه ده او د کوم مارتون خلک چې دی دغه شانتې د شانګلې ټول خلک چې دی هغه ډېر زیات خفه دي. که تاسو زه ووایم نو شنګله داسې علاقه ده، داسې ضلع چې هغه پاسمندره پای کې چې دی د امداد دپاره یا داسې کوم طبي امداد چې ورکولی کېږي د هغې دپاره داسې نږدې هسپتال نشته. که داسې واقع په دې غریزي علاقو کې راشي نو د هغو هغه مریضان چې کوم دي یا د هغو کم مړي چې دي نو هغه د الپورې هیډ کوارټر هسپتال ته راوړي، خو هغه علاقې د یو بل نه ډېر زیات لرې دي. په دغه وجه باندې دغه ماشومان او د هغو لوایقین ته چې ډېر غټ مشکلات را مخې ته